على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زه خو الحمدلله ډیر زیات خوشاله ما زما لوی ارمان پوره شو کله نه چې زما د مولانا صاحب سره ملاقات شو زما ډه کېده په کومه خبره چې زه ډیر زیات انسپایر وم زما ډیر شوق کېده نو هغه دا چې ستاسو طالب علمان به ما ولیدل نو هغې ته به الله تعالی ډیپ نالج ګهره نالج ورکړی او علم بنیاد به د هغې کمزوری نه ما به چېره دا څوک دي یو پیره چې کله مولانا صاحب په چینه کې په سیرت په یو مجلس کې تقریر کو نو زه ډېر خوشحاله شوم چې یاره دومره په ګهرایۍ سره چې سړی په بنیاد باندې پوهېږي دا اداره خو د لیدو ده کو فرض که تاسو ما ته دعوت نه یې راکړی نو زه به د دې ویزټ نه یا د دې دورې نه محرومه شوی وم ځکه مونږ دا ډاکټران چې یو که نه دا ډېر زیات ماده پرست دي زمونږ ټول سوچ دې ته چې خو زه تللی نه یم او دا کلی ټول وران شوی نه دی نو موږ داسې نه ځو تر څو پورې چې چا د کور نه راایستلي نه یو او بله دا خبره ده چې غټه خوش قسمتي دا ده چې اوس موږ کومې خبرې کوو نو دا ټریننګ اف د ټرینرز دی تاسو چې موږ خبرې کوو دا به تاسو که خیر انشاءالله بل چاته وایه د عوامو خبرې او د خواصو خبرې ډېر زیات فرق وي د علم په برکت په باره کې وایي چې عالم سړی چې ودی که نه سره د علم نه دا د هغې جاهل نه غوره چې هغه په منځه ولاړي دې نه به نور غټ صفت صحیح یو سړي سره نالج دی که نه سره د علم نه هغه سلیپ اوده دی هغه خوب یې د هغې بل سړي د مانځه نه ښه دی نو ته چې کومو خلقو سره خبرې کوم نو الحمدلله هغه عالمان دي او په کوم ټاپک چې خبرې کوو هغه ټاپک چې دی هغه نن سبا برننګ ایشو یعنې دا ډېر زیات بې ضمیره انسان بی او ډېر زیات بیکاره لوښی بی چې هغه خبرې کوي او د دې ذکر پکې ونه کړي د دې ذکر ډیر زیات ضروری دی هغه دغه خبره کوله د طارق جمیل صاحب الله دې خساتینو دی د غټو خلقو سره ملاقاتونه ډیر کوي نو دا نواز شریف ناجوړه په ورځو کې عمران خان نوی نوی راوتی نو نواز شریف ننداره چې وکړه نو هغه ورته یو ګیله وکړه هغه ورته مولانا صاحب دعا کوه چې خدای پاک ته د کم ظرفه دشمن نه وساتي یعنی دشمن هم خوند کوي خو چې څه ظرف والا دشمني خو چې کله ته په کم ظرفه دشمن باندې وهوړې که نه نو دا کم ظرفه دشمن ډېر خطرناکي او اسرائیل چې دی انتهایی کم ظرفه دشمن دی انتهایی خراب خلق دی نو موږ د کم ظرفه دشمن سره مقابله ده لول خو هغه به پیژنو دې ته وایي یهودیوں کی سازش او دویم نمبر به بیا خپلې حوصلې ته ګورو چیرې مونږ له څه پکار دي کم کم سټپس دي چې هغه مونږ له اخیستل پکار دي او مونږ له کول پکار دي او که فرض که مونږ دا کار ونه کو نو زمونږ به څه انجامي مرګ خو د هر چا دی ګوره په افغانستان کې دلته اشرف غني اوس نشته دلته حکمتیارو دا دواړه ژوندي دي خو دواړو خپله ډیوټي کړې ده بله ورځ پرویز مشرف مړو په کراچۍ کې جنازه وه هغه هم د دې دنیا نه تللی دی د دې نه لږې ورځې مخکې قاضي حسین احمد وفات شوی د هغه جنازه وه نو څه کار به کول داسې غواړي چې سړی مطمئن چې یاره ما دا کار وکړو نو په دې موقع باندې چې لکه دا صورتحال دی د فلسطین ده په دې کې ځان پوه کول بیا کې په دې کې څه نه څه کول وی ته وایي چې یاره دا دغه چې دي دا یهودیان چې دي دا انتهایی کم ظرفه دشمن دی دا ته په څه بنیاد وایي په یو ورځ کې 43 انبیا دي وجلی دي په یو ورځ کې
یعنی د یو پیغمبر وجل 43 انبیا دی وجلی دي. دا دومره کم اصل خلق دی. دا د پوخانه دی په دې خټه کې دا ده چې دی په انبیاو رقیق الزامات لګولي دي او مونږ تاسو ته به زه چونکې دا زمونږ مجلس داسې دی چې به تعدي نه کړو. زما به کوشش دی چې زه تاسو بور نه کم خو تاسو به زما سره یې. نو یو ځای کې مونږ ته الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. مطلب دا چې الله په خپله مونږ ته ووایي چې دغې خلقو موسی له ډېر تکلیف ورکړی. نو په دې کې خو څه شک پاتې نه شو که نه چې الله وایي چې موسی له ډېر تکلیف ورکړی. دا د یهودیانو باره کې یو څو خبرې به ذهن کې کېدې. انتهایي جینیس ان ډېر ذهین قوم دی، انتهایی محنتی، ډېر محنتی قوم دی، انتهایی ضدی، ډېر ضدی قوم دی، انتہائی خود غرضہ اور لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے بہت بڑے ماہر. دا امریکا نه دا ډیره زوروره او ډیره غټه مونږ ته ښکاري. ما زما عمر تاسو نه ډیر زیات دی او تاسو خو ډیر کشران یې، نو ما ته پته نشته تاسو ته به څه پته خو تاریخ په دې ګواه دی چې جنگ عظیم اول او جنگ عظیم دوم دې یهودیانو په هغه وخت کې امریکا پکې نه وه. د امریکې د راګډولو دپاره یو واقعه وکړه، پرل هاربر کا واقعه ورته وایي چې په خپله امریکا مجبوره شوه چې دې جنګ له ماله تلل پکار دي. نو مطلب دا چې امریکا غولولی شي نور خلق ورته څه دی. د هغوی دا عقیده ده چې مونږ صرف مونږ انسانان یو. تالمود د هغوی یو کتاب دی، په هغې کې دا لیکلي چې صرف مونږ انسانان یو، باقی چې دی حیوان نما انسان دی دی ته they are gentile and they should be killed. د هغې مرګ جایز دی، د هغې نه سود کول د هغې سره جایز دی، د هغې سره هره ناروا جایز ده. صرف مونږ چې یو مونږ انسانان یو، دا نور خلق انسانان نه دی. د امریکې په باره کې اوس د هغو سوچ دا دی چې امریکا چې دا په دنیا کې د امن راوستو کې ناکامه شوه، دا ذمواري په اسرائیل ده. دا به مونږ کو، د دې وجې نه مونږ له د امریکې نه مخه اخیستل غواړي. او بیا دا چې هغوی په خپل وخت کې چې کوم ګند خور کړی نو یو پکې دا و، که تاسو اباریان شئ وایي چې دا ټول پیغمبران چې راغلي که نه دا اکثر یا د مشرکینو خلاف راغلي یا د کفارو. خو عیسی علیه السلام واحد پیغمبر چې د مولانو خلاف راغلی و، احبارهم و رهبانهم. ځکه دی چې دی دا اسرائیل د دې احبار او رهبانو یعنی پیرانو او مولانو په بیت المقدس کې د سود ډیسک قایم کړو چې پای کې به سود کاروبار کاو. د حضرت عیسی علیه السلام آخري تقریر هم د سود خلاف و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري خطبه د سود خلاف و. نو د سود ډیسک قایم کړو او عیسی علیه السلام الله تعالی د هغوی د توړ دپاره راولېږو. نو په انګریزۍ کې ورته ایکسټرا آرډینري وي، په غیر معمولي طریقې دنیا ته راوست. نو ته ویلی شي چې مور یې او نیکه ښځې پلار یې نه وي، نو دې نه بله غټه ناشنا طریقه شته. نو چې کله هغې ماشوم په لاس کې واغست او د دې مجلس ته راله، نو هغې ورته څه ویل، لږ به زه هم څه به راته وایي، یا مریمو انا لک هذا. نو یو څه وایي ما کنتا امک، دا را سره تاسو وایي بغیه، ما کان ابوکن، ورپسې امرأ سوء. ستا پلار خو دومره خراب سړی نه و، دا تا څه ناروا وکړه. وما کانت امک بغیه، نه د مور کنجری وه. دا ګوره دې ته وایي خلاف معمول چې په راتلو کې شک نشي. نو هغې ورته څه چلو کو، هغې ورته مجھ سے نہیں ان سے پوچھو. نو څه وي فاشارت، دا بل سره تاسو به وایي فاشارت الیه. نو هغې غریبانو ته په دغه ځای کې ګناه نو هغو ته څه وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. په زانګو کې وړوکي سره څو خبرې کوي، هغې وړوکي د هغه ځای نه څه وویې قاله، دا را سره تاسو وایي انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا وجعلنی نبیا. که نه دی وویې
نو غریب هغه له بیا سبن نه ورته بیا هغه له دومره اهمیت ورکو چې هغه په ما درزا دړون باندې لاس کې دي نو هغه ټیک شي چې مړی ته وای نه هغه ټیک شي د دې نه اخوانوري هغه وته چې دا تاسو په کوم لار وخت دا رسود دا کاروبار چې کوي ځکه په کتاب کې تحریف کول چې دا د دې د چپ لاس کارو نو الله تعالی کتاب بدل کړو خو صرف یو خبره ده یاره دا وی ډاکټر صاحب یا مولانا صاحب ته چې ردی دغه اسرائیل او بنی اسرائیل کوم خبرې کې دا تقریبا 100% په من کې اوس دی نو کوم سلوک چې الله دا غي سره کړو غالبا زمونږ سره کوي نه سړی چې تسپک کې کنه نو تا ته چې څوک سپخ کاړي نو ما په خپل چمیار باندې وخلو په خپل دم باندې مې وخلو نو شاید چې وې دا امت خدای پاک په دغه چمیار باندې وخی د اسرائیل بنی اسرائیل چې دی دا د ټولو نه ذلیل قوم دی خو ما ته پرې ایثار کړیو ودا سوای تاسو عمر بدور دني خو په 67 کې ټول عرب را یوځای شو اوی په اسرائیل حمله کو ما ته یاد دی همو خوشحالي دو پشپا ګرځه کې دا وس چې کوم عرب دی ردینه دی ډیر تکړو په وخت کې اسرائیل ډیر وډو کېو پشپا ګرځه کې اسرائیل دی ډبولیو مختلف وجه خو یو وجه پکې داوا چې دا اسرائیل چې دی بنی اسرائیل دا چا قوم دی پیغمبر نوم را سره تاسو والے موسی علیہ السلام او دا دغه چې وو دا مصر والا د چا قومو نه دا خراب سړی نوم براله فرعون نو د فرعون د قوم لکه د دې مشر چور جمال ناصر او ډیر د افسوس خبره ده چې د پاکستان اکثر علما د غي ملګریو جمال ناصر دا اعلان وکړو نحنو ابناء فرعون हम فرعون के बेटे हैं और हमने मूसा के बेटों को शिकस्त देना है الله دومره په غوسه کې راغې دا ډېر خطرناک الفاظ دي یو مسلمان د پاره دا جمال ناصر ویلو ما ته لګ یادېږي چې هغه هم فرعون کې بیٹے ہیں نحنو ابناء فرعون او دا غیر وجه نه جمال ناصر دا غي فقره د وجه نه الله سیستم دومره الټا کو چې پشپا ګرځي پس دا ټول تختی دلو دیته وی وخل دا بنی اسرائیل چې دی دا انتهایی جینیس دی دا دومره تیز دی کنه چې کته ګوري نو تبا اریان شي چې دنیا څومره ایجادات چې دی غدي کی دا ذهینان دي او د ذهانت پته ردینه ولګوا چې کو ته فرض ک په دنیا کې ګوري کم سيزونه چې ایجاد دي نو تاسو سره چې دا موبایل دی کنه دا اول دی ایجاد کړو یو بل شی دی زمانه وای تاسو خې په جن یو اس بي وته وي یو اس بي اول دی ایجاد کړو دا دومره ذهینان دي الیکټریک کار چې کوم په بجلی چلیږي دا اول دی ایجاد کړو او یو ډیوایس ایجاد کړی دی چې مریض ته ونیسي نو دا هغه ټول سیمټم او ډیزیز بتاته وي دي سیو اعلی ایجاد کړي او دې سیو اعلی ساينټیفیکلی ایجاد کړي چې دیوال نه اقوا بسړی دي دومره دا جینیس دي او ورسره دومره خپل دفاع مضبوطه کړي وا چې په اقوام متحده کې وایي چې درې پیری قرارداد پیښ شو چې د اسرائیل نه زده کوي چې دفاع بنسنګي دي ته ډوم آیرن ډوم ان د وسپنې ګمبت ته چاپیره کړي د ټول اسرائیل نه چې څوک په حمله نشي کولای دا دغه د 48 کې راغلیو نه 48 کې چې راغلی وسره 2024 ته یا 23 ته نو 2023 چې دا تقریبا 75 سال جوړیږي یا 74 سال نو د دې سره چې کوم ازمکه وا 74 سال بعد هغه 72 مرتبه زیاته شوې ده ان توسیع دومره کړي 72 مرتبه زمین انکی بڑھ گئی ہے جو 48 میں ان کے پاس تھا او هغه نه غیر چا پیر د سه ډیفنس کړو چې پرنده ان مرغې نشو خله خو الله تعالی بل طرف تا د حماس په صورت کې په 80 په 87 88 کې شیخ یاسین چې هغه پستر ګړوند رحمت الله علیه
هغه حماس جوړ کو او هغه اول گزار د سکا دا تاسو پته شته چې اول به پس وشتل پلیندو غلیل سے شروع ہو کر 75 سال یا 73 سال بعد غلیل نے کس کی شکل اختیار کی؟ راکٹس کی. او 7000 راکټې په هغه باندې ویشتې دي چې د دې د اسرائیل اړو توقع نه وه او ټوله دنیا حیرانه ده چې یاره دا څنګه وشو دا چل، ځکه چې دی خو چې لکه مرغۍ الوزي نو ورته پته وي چې دا راکټې د دې حماس سره د کوم ځای نه رالې. دې ته وایي جنګ بدر کې تاسو پته چې څو تورې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره؟ 2 کسوې 2 تلوارې دي او دی 100 313 هغه طرف ته 100 1000. ته سوچو چې سړی سره 2 توري او د ابو جهل غونتی نر سړی او د حسین ډک راغلی او دغه مقابله کې خو په ګټو به ویشتل نو په لختو به وخل نو خو هغه 313 له خدای فتح ورکړه. اقا چل دلته وشو کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. تاسو یقین وکړئ چې په تمام اسرائیل کې نتنیاهو د هغې وزیر اعظم دی، د هغې د فوج دی په منځ کې ټینشن دی. ټینشن دا دی چې حکومت فوج ته وایي چې تا ناکامه شوې او فوج حکومت ته وایي چې موږ خو تاسو ته ریپورټ درکړی او خو تاسو څه نه دي کړي. ولې دا داسې ناشنا کارو چې د دې اړو د چا تمه نه وه نو په دې به ټول وایو چې الحمدلله. دې ته وایي که نه چې هغه ابلیس کو د تصوی مشینوں کا سہارا، اللہ کو ہے پابندی پامردی مومن پہ بھروسہ. دا یو ډیر زبردست کارو شو ناشنا چې هغې دا خبره وکړه. ان ته به دې ته حیران شي چې دغه ډوم چې و چې هغې په باره کې د چاړو دا تصور نه نو هغه ډوم چې مات شو د هغې نه کسان نیولي دی راوستي دي تر اوسه پورې دا حماس سره دي، د هغې کمانډران دي، د هغې فوجیان دي، د هغې قیمتي سړي دي. دا د هغې اډو خوب کې هم نو چې دا څنګه دا چلو شو. دې نه پته لګي چې څه به زه وایم څه به تاسو فضای بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی هغه فرشتے راغلی وي په هغې کې زه ډاکټر یم زموږ یو ملګری ده ایمن نومې دی. دا ایمن چې ده دا په کراچۍ کې ته تاسو تللی نه یو ډاو میډیکل کالج دی یو سن میډیکل کالج دی. نو دا د سن میډیکل کالج فارغه ده او 1994 یا 1996 کې بی بی ایس دی کړی دا فلسطینی ده. هغې بله ورځ میسج کړی کہ ہم غزہ میں ہر طرف سے کٹ کر قید ہیں، ہمارے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن ہم پھر بھی خوش ہیں. مسلمانوں سے اپیل ہے کہ مظاہرے جاری رکھیں، اس سے ان پر دباؤ بڑھ جائے گا. تو ویلې شي چې دا ماته چې سراج صاحب میلیون مارچ کې په کراچۍ کې وکړو وی اوس په بیا میلیون مارچ کې د امریکې سفارت مخې ته کم تاریخ دی 29 باندې ته ګوره هغې پیغام ته ګوره دلته ایکشن ته ګوره. وی دا چې دی واحد دا واقعه شوې ده چې په تمامه دنیا کې کو د کافرانو ملکونه دی که د مسلمانانو د فلسطینیانو د حماس په حق کې مظاهرې شوي دي، د اسرائیل په حق کې یوه مظاهره نه شوې په ټوله دنیا کې. د دنیا ټول کفار او مسلمانان حکمرانان د اسرائیل ملګري دي او عوام ټول د حماس یا د دغه مجاهدینو ملګري دي. دا یو داسې عجیبه خبره ده چې په امریکا کې یهودیانو جلوس ایستلی دی او هغه وایي ډونټ بلیم اس. دا په اسرائیل کې چې کوم اسرائیل په نوم څه کېږي دا زموږ د یهودیانو دین نه دی، موږ مه بدناموئ. او بیا بل طرف ته فضای بدر پیدا کر یو بل ملګری دی هغه بل ورځ میسیج کړی تاسو باریان شئ. هغه زنانه ده
هغه وایي if you could see the sky of Palestine for 10 minutes کلس منټه تاسو ځان وزګار کو د فلسطین د سکای ته ان اسمان ته نافذا ته وکتل دا غي الفاظ دي دې ته لګوا کې دي waves of angels racing to ascend the soul of shuhada to Allah subhanahu wa ta'ala in special celebration فرشتي لګیا دي یو بل د محققيږي او د شهداو روحونه اغستی دي او په خوشحالۍ سره په الته کې سیلیبریشن د خوشحالۍ دغه ته وایي ورځې مناولو ته وایي ورځ په مناوي او خوشحالېږي نو if you see for 10 minutes نو ورپسې وایي if you see you will die of joy که تاسو وکتل دې فضا ته نو د ډېرې مزې نه به مړه شئ دومره خوند کوي هغه فضا یې بدر پیدا کړ هغه خلق مطمئن دی هغې ته سکون دی د الله امداد به د هغې سره ی دې وجې نه یو بله خبره ته به حیران شې د هغې قربانۍ ته حدیث به تاسو راته وایې مسند احمد یو حدیث دی چې زما امت کې به یو کسي الفاظ به زه تاسو هم تاسو به زما نه ښه پوهېږئ لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين یو ګروپ په دې سي که د شاه فیصل نه والي د یو اے ای پورې او د ملیشیا او د انډونیشیا پورې او د پاکستان پورې ټول حکمرانان د اسرائیل او د باطل ملګري شي خو زما یو د امت یو ګروپ به همیشه په حق باندې ولاړي په باطل باندې به زوره وري په دشمن باندې به کلکي لا يضرهم من خالفهم کو خلق ټول خلاف دي ته به هیڅ نقصان نه قالوا یا رسول الله واینهم صحابه و دي په کم ځای کې قال البيت المقدس واکناف بیت المقدس د بیت المقدس په خوا کې وای دا غې نه غیر چا پیره وای دا غدي کنه دي نو هغه د ترکو یو کس ته عبد الله اکتاف مالدار دی هغه تله چې هغه له امداد ورسي دا بیت المقدس مسجد اقصی د دینه غیر چا پیره دکانونه دي تاسو پته بنیر ته راغلی زمون پیر بابا دا غینه غیر چا پیره بازارو سیدو بابا له پسوات کې دا غینه غیر چا پیره بازار دی دا سه منصوره ده دا غینه غیر چا پیره بازار دی سره بیت المقدس نه غیر چا پیره دکانونه دي هغه دکانونو دکانداری ختم شو ځکه چې ډیماند ان سپلای ان چستانه شیخ خرسیګ ته براوړي چستانه سوک سنالي او سوک بدنوالیا خو اسرائیل دي او خپل خلق چې دی هغه خوار دي نو هغه په دکان کې اسې ناشته بیت المقدس ساتي نو الته وسره کورونه دي دا هغه کور وړوکې غونته کور دی نو په هغې کې چې کوم باشنده دی دا ترک عبد الله اکتاف ولا پیسې وړي دي نو هغه سړي ورته وایي ته خبرې ده ده نه و یهودي راغی وی چې دا کور دی په ما را خرڅ کا یهودي راغی چې دا کور دی په ما را خرڅ کا وی دوی چې دا د الله امانت ته زما سره زما د پلار نکنه ما ته پاتې شوی د بیت المقدس گاوند نه خرڅوم د بیت المقدس پړوس نه خرڅوم وی هغه وی چې ګوره ته او ستا بچي بیرونی ویزه به ول ورکو د کم ملک شهریت چې غواړي او چې د دې ته څومره قیمت غواړي نو زه دله درکوم وی هغه وی چې زه نه خرڅوم وی تاسو ان زما یقین نه کیږي نو تاسو خو باندې کیږي نه وی په خدای یقین وکړه چې $100 مليون لس لکو ته وی نو لس پیری لس لکه نه سل پیری لس لکه وته پیش کړل هغه ورنکو وی نه ورکو زه د بیت المقدس گاوند نه خرڅوم چې تر څو پورې ژوندې ما نو بیت المقدس په ساتم ځکه د اسرائیلی ته علی او د بیت المقدس د لاندې دې ته دغه وی ټنلز الته کنستری دی الته ایکسپلوسیو ان بمان گدی چې دا بیت المقدس دا مسجد اقصی چې دی چې دا رارتاو کی اپ دې کې هیکل سلیمانی چې هغه جوړ کی نو دی وطن پری دی وغه دکاندار وی چې دکان مې دی نه چلیږي
خو دکان خوشی کوم نه او دې ځای نه وځم نه. دا د هغې جذبه ده. یعنې ته به سوچ وکړې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم پیشنګویي کړې وه په دې به دې اړه ښه شي چې حضرت ویلي وو چې البیت المقدس و اکناف بیت المقدس او د بیت المقدس په خوا کې دغه خلق اوسي او وی چې بیت المقدس مونږ پرېږدو نه. یعنې د دنیا ټول خلق امریکې ته پیسې ته او اسرائیل ته سرنډر دی. دغه یو طایفه چې ده هغه وی مونږ نه منو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زما په امت کې به یو ګروپ داسې وي. دا بیت المقدس کوله غوندې تاسو هسټري والی نو تاسو ته خو دا پته ده که نه چې د عراق نه چې کوم پیغمبر راغلی و د هغه څه نوم و؟ ابراهیم علیه السلام. هغه چې راته نو دې نه مخکې ورسره څه شو اور ته یې ارتاو کړی و که نه. نو د نر او د بېکاره سړي دا فرقي چې هغه اور ته ارتاوه نه هغه خدای پاک ته داسې نه وې چې خدای پاکه زه دې اور ته نه دانګم. نو چې لاړ شو وته نو هغه یا نارو کوني سلامان روت دی. چې روت د هغې عراق نه چې راغی نو دې شام ته راغی. شام اوس چې کوم شام دی دا شام یوازې نه و. شام اوس چې کوم شام دی یو دا وسره فلسطین وسره بیروت ته سوی لبنان او وسره اسرائیل دا ټول علاقه یوه وه اردن دې ته به شام وي. او کله چې زه اردن ته تللی وم اما د اردن نه مخامخ کتل د اسرائیل لایټونه ښکارېدل او دا راته ووایه چې قوم لوط باندې کاڼي ورېدلي وه کوم ځای و؟ بحیره مردار. نو هلته موږ تللي وو بحیره مردار کې چکړې دي څه شی پکې نه زرغونېږي. دا د اردن اخري حصه ده. مخامخ چې موږ کتل اسرائیل ښکارېدل د اسرائیل نه دې خوا بیت المقدس ښکارېدو. دا حضرت ابراهیم علیه السلام چې دلته راغی خدای پاک وله دوه زامن ورکړل. لڼ وایو د یو مشر نوم و اسماعیل علیه السلام دا بل اسحاق علیه السلام. دې شام ته اسحاق علیه السلام راغی او اسحاق علیه السلام نه چې خدای زامن ورکړل یو نوم و یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام له خدای 12 زامن ورکړو. دا اسرائیل ان عبد الله مطلب دی ایل الله ته وایي اسرائیل ان عبد الله دا دغه لقب دی یا دغه کنیت دی دغه نوم دی. نو دغه بچو ته بیا څه وایي بني اسرائیل. نو په هغې کې چې کوم زامن وو نو هغه زوی چې دی مشهور زوی پکې څوک چې زلیخه پې مینه شوی وه یوسف علیه السلام. حق یوسف علیه السلام د دغه کنعان نه چې د قات ته وجې نه یا د وروڼو چې غلا دغه ته ارتاو کړی کوهي ته نو هغه لاړ شو مصر ته او په مصر کې وله خدای پاک بادشاهي ورکړه. چې بادشاهي ورکړه دلته خو قاتو نو موږ هم چې کوم ځای کې یو کارون ښی په امریکا کې نو خپل بچي منجي هلته شفټ کو یا په برطانیه کې یا زمونږ کوم غریب خلک چې په کراچۍ کې شته شي نه لیوني دي چې په کوهستان کې وخت تېروي نو فیملي هلته شفټ شي. نو دا بني اسرائیل چېرته شفټ شو؟ مصر ته. او د مصر کې چې وخت تېرېدو نو په دې باندې فرعون مسلط شو او دې د ټولو نه لاندې ژوند تېراو. دا تقریبا 6 لاک کسان دي. خدای پاک موسی علیه السلام ولیږو. نو موسی علیه السلام فرعون ته دا نه وی ګوره چې مونځ کوه ایمان راوړه سې روزه ولګوه چیرې له لاړ شه څه وی ان ارسل معیا بني اسرائیل. دا ذات کا دا ما سره راپرېږده دا ته څه کې؟ نو هغه ورته ویتلی ونې شوی خو نه غریب سړی. اوس د الله تعالی دې شان ته وګوره چې الله د ده سره په لاس کې لوړ دی هغې لوړ ته څه وایي عصا. نو عصا دې دپاره ده چې چاله یې راپرېږدي. نو موسی علیه السلام له خو خوند ورکړو نو الله ورته څه وایي ما تلکه دا را سره تاسو وایه بیمینک یا موسی. نو دی وله دله پکار دی چې وایي چې هي عصای خو دله خو یې خوند ورکړو دی ورته څه وایي اتوکو. بیا سړي له چې خوند ورکوي نو سړی وایي مړه مزه یې کړې ده. نو الله ته چې کله په اسبابو کې صفتونه وکړل نو الله ولا اسبابو کمزوري خو وه نو څه ورته وایي دا را تاسو وایه القها. نو چې ارتاو یې کړن څه شو؟ فاذا هي حیة تسعى. نو بیا د مار نه موسی غوندې شخصیت ویرېده منډې والې هغو ته لا تخف. تا یې اوس صفت کاو چې دا زما امسا ده احش بها علی غنمي ولي فیها مآرب اخرى.
موسی ته چې د اسبابو صفت کاو اوس ورته ټیک شه که نه دی ورته وغواړه چې په اسبابو کې اثر اچوونکی څوک دی نو چې کله یې وی زما به خیال ځواب چې دې نه خو ګران کار بل نه و چې اوس وی چې دا مار په لاس کې ونیسه تاسو به ونیسئ هغه ته یې څه وی خذها نو ګوره پیغمبر دی او الله ورته وایي نو ډېر ګران کار نه و مار له به هغه لاس ور وړی که نه نو هغه سنعیدها هم دغه امسا وه چې دې خوا بیا دریاب له راغی نو نور ورسره سنو دغه 6 لاک کسان یې آزاد کړل دا 6 لاک بیکاره و دې ته لوښي وي په لوښو به څه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه ته تللی و غار ثور ته تللی و نو څوک ورسره دا راته تاسو وایي ابوبکر ورسره و که نه نو ابوبکر رضی الله عنه شخصیت ته وګوره نو چې کله هغه یریږي یا خفه کېږي نو رسول الله ورته څه وایي لا تحزن معنا ورته وایي زموږ سره دی او چې دی ویرېدل دې ته څه وایي ان معي ربي تاسو خو لوښي یې خو زما سره زما رب دی ځکه تاسو باندې خو ټرسټ نشي کېدی نو د موسی سره یوه لښته ده نو شاته فرعون نه روان دی دا لښته به فرعون سر له را پرېښودل نه غواړي نو خدای پاک ورته وایي چې څه لی را پرېږده نه هغه وایي خدای پاکه د دې نه بله سخته ورځ شته چې دریاب لی را پرېږدم خو جلمده به شي که نه خو څه یې کول را پرې نه ښوده نو هغه د اسبابو نه اثر چې مسبب پکې واچاو نو 12 لارې پکې رالی او دوی پرې راووتل هلته چې بیا اوبه نه وې نو بیا ورته څه وې اوس یې څه له را پرېږده حجر که نه نو چې حجر لی را پرېږدي نو ما ته به نه چې غریب سره خو دغه یوه لښته ده خو چې ته ورته وایې چې را پرېږده جو را پرېښودو په دې کې دې ته اشاره ده چې د الله تعالی حکم ته به سرک دی خو دی بیا چې وي آزه او موسی چې موسی علیه السلام لغونته کې بره لاړ شو کوهی تور ته او خدای ولا تورات ورکوي دې څه چل شو کو دلته څه عبادت یې وکړو دې ته ګوره که نه دا د دې په دې خټه کې را خرابي اخیستې اخلې شوې ده چې بیا هغه ورته وایي چې دلته به تلل غواړي خو داسې بړستن خلقو له خدای پاک ګټه نه ورکوي لږ بړاقېږئ دلته کې یو قوم نه سره به جنګ کوو او دا ځمکه ستاسو ده دې ورته څه فاصحب انت وربک فقاتل دا لوښي نه دي انا ها هنا قاعدون بدر له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه ته وی سن خیال دی نه هغه یو پسې راپاسېد وی ستاسو خیال دی چې موږ د موسی قوم یو چې موږ تا ته وایو چې فاصحب انت وربک انا ها هنا قاعدون نه فاصحب انت وانا معك فی سبیل الله مقاتلون موږ به ستا سره یو نو حضرت چې دا واورېده نو چهره خوشحاله شوه نو همیشه په دنیا کې نرانو ګټه کړې ده بې غیرته خلقو بالکل خو ګټه نه ده کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري کلکو د هغه ملګري بیکاره و هغه بیکاره ملګرو په موږ پسې اوس لوړ راغستی الله دې حماس له توفیق ورکړي ځکه هغه دومره یېرېدلي دي چې دا کوم ایرپورټ چې و د دې هغه ایرپورټ څه نوم دی دا کوم چې یو خو د اسرائیل کم باندې چې بیا لکه د سورلو نمبر پې نشو موندو چې کله دی دا وکړل دا اسرائیل چې دی د ټولې دنیا نه راجمع شوي دي د دې سره ډول نیشنلټي ده لکه موږ د بونیر والي زموږ سره نیشنلټي د ملیشیایي بعضې خلقو سره د انګلینډ نیشنلټي بعضې خلقو سره د کینیډایي دا ټول اسرائیل چې دی سره ډول نیشنلټي ده نو دی چې پوه شو دی سره خو نیشنلټي وه نو دی په جازونو رامنډ کړی بله ورځ چې و نو کوم چې ایرپورټ و په هغې باندې جازونه فلایټس نشته دا ولې دی تختی او دا یو بله خبره په موږ کې چې کم نر خلق تیر شوی دی نو یو ملا عمر و الله دې په خپل رحمت نازل د پاکستان نه یو وفد لاړ نو ملا عمر ته وی الله ژوندی و ورته وی ټول امریکا ټول قومونه یو ځای شوي دي په موږ په تاسو حمله کوي نو خبر دی چې دا مه تباه کوه کہ ہم ہم سے مٹی بنا دیں گے مولا عمر ته خبر وکړه وی مجھے مٹی بننے سے نہ ڈرائیے وی زما دا کور نه دی دا د خاورو دی وی دا زه چې اوس ناسې دا په خاورو چې ناسې دا نر خلقي دا زه چې اوس ناسې نو په خاوره ناسې او دا ما چې ډوډۍ وخوړه نو دا د خاورو په کودرې کې مې وخوړه نو مجھے مٹی بننے سے نہ ڈرائیے خو وی دا راته وامه چې د افغانیانو نمبر مخکې شو چې مونږ ووخي بیا به ستاسو نمبر او حقه وشوه د هغې نه پس عراق د هغې نه پس لیبیا
د هغې نه پس شام په پاکستان کې چې په دې دهشتګردۍ کې څومره مړي شوي دي دوره په افغانستان کې خلک شهیدان شوي نه اب سیده جنت ته تللی او د دې هېڅ پته نه لګي ځکه هغه کافر وویشتي دي او دا خو یو ورور بل ورور وژلی دی دا خو یو ورور وایي پته نه چې قاتل به وي کو مقتول به جنت ته ځي هغه دا شکي دي هغه رښتینې دي نو ملا عمر ورته دا خبره کړې وه او یو بله خبره کړې وه هغه اوس سیده هغه وی یہ ہم امریکہ یا نیٹو افواج کا مقابلہ فضا میں نہیں کر سکتے منگ سر جازونا نشتا اللہ کرے کہ وہ قدم قدم لے کر افغانستان کے زمین پر آ جائے خدای دیکھی چھ بیا خبراشی جب وہ آ جائیں گے تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے چھ کل رالو بیا بو سر گورو اوقع وشوا اغا فوجیان چې هغه نیټو افواج 48 ممالکو هر قسم له اسلحه ورسره وه خو په ځمکه یې د تعلیم مقابله نه شوه کولی اوس هم د اسرائیل ټینکونه په باډر ولاړ دي خو دې وایي د حانیه دي وایي زه دې خورې دې خوا راشي وایي 4000 یې ووژلله 5000 یې ووژلل وایي دی فوجیان نه دي وژلي مجاهدین نه دي وژلي دی لکه د نرانو په شان په جومات کې یا په اسپتال کې مریضان یا طالبان یا بیکاره بوډاګان وژلي دي دا خو هر څوک وژلی شي د هغې سره چې کومه زنانه ده پرون یې پرېښې ده یوه د هغې 80 سال عمر دی هغې وی چې دغه حماس ما ته بره کتلي نه دي ما ته یې ویلي چې زمونږ په قرآن کې دي چې تاسو به د بوډاګانو قدر کوئ زما یې ډېر قدر کړی حالانکه چې دي په اسپتال کې مریض وجني نه هغه هغه نه شوه وژلی دې ته وایي اخلاقي برتري دا کسان چې کله موسی علیه السلام وفات شو بیا د اسرائیل دغه کې دغه ته فلسطین ته داخل شو او هلته کې نو هلته کې خدای پاک یو څو نمونه تعلم دا به تاسو له درځي جګړه چې کړې وه بادشاه نوم طالوتو نو وقتل طالوتو دا ورپسې بد تاسو وایې جالوته اټ مین چې دا طرف نه جالوتو دې طرف نه طالوتو خو وقتل داوود جالوته چا وجلی و داود یو ینګ مینو خدای ولا غیرت ورکړی او هغه چې کله هغه ووجو نو دا داود د الله پیغمبر و د ده زوی نه څه نوم و دا راته تاسو وایئ سلیمان علیه السلام اوس ګورئ طالوت لاړ شو دا بیت المقدس او دا فلسطین قبضه شو هغه کسان هغه بیکاره کسان اوس پکې لږ نرتوب راغلی نو طالوت 16 سال بادشاه پاتې شو د هغې نه پس داود علیه السلام 40 سال بادشاهي وکړه او د هغې نه پس بیا سلیمان علیه السلام هم 40 سال بادشاهي وکړه نو 40 جمع 16 سوره شو زنده آباد زنده آباد یو مدرسې ته انګریز تللی وی چې داره په دې طالبانو باندې اساس سبق وایي چې ته ساینس او ټکنالوژي به ووایې مختمیم صاحب خو شاه عبدالعزیز د شاه ولی الله دا بچی چې امینیه مدرسه وه په دې دغه کې وه زما والد صاحب د خدای په هغه هم پای کې سبق ویلی و هغه وی چې ښه وی چې یو کار دی انګریز ته وی چې په دا حوض دی زموږ د مدرسې په دې منځ کې په دې کې به سوره اوبه نو هغه ورته چې دا خو زه نه شم ولی ورکه زه خپل چڼی طالب راولم چې پته یې ولګي هغه ته یې بچیه په دې کې به سوره اوبه 100 پیالې اوبه به پکې هغه یې پیاله به وایه که دوره غټه وله که دا ډنډ جو یوه ده وی ودې لیده دې ته وی انټلیجنټ وایي دې ته منطق وایي کومو طالبانو چې منطق ویلی هغې له څوک شکست نشي ورکولی وی چېرې ستاسو د جومات ته مدرسې ده طالبان ولې سرونه خورئ وی دیم تپوس کوي چې د انګریزي سکول د هلکان ولې ګیرې خورئ وی هغې یو دا دې ته یي نو چې کله هغه دغه شو 96 سال دا خلک خوشحاله دی اوس چې کله خوشحاله شي سړی شیطان شي نو چې شیطاني پې راله د سلیمان علیه السلام 2 زامنو په یو بل راکېښودو دې ته وایي ګولډن ایرا دا 96 سال چې تاسو وي اپراکسیمیټلی تقریبا 100 کاله دې مزې وکړې د هغې نه پس دې ورانې شروع کړو چې ورانې شروع کړو نو خدای به سزا ورکوي ما ته چې ورانې شروع کوي موږ له به هم سزا راکوي زما ستا لپاره پکې ده سزا یې وله څه ورکړه بخت نصر نوم یې هغه د دغه نه راغی د عراق نه او هغه پې حمله وکړه د دې نه 6 لاک ووژلل 6 لاک کسان او 6 لاک یې قیدیان کړل بعثنا علیکم عبادا لنا درسه تاسو اولی بأس فجاسوا خلال الديار ګوره که نه دنه چې دنه د کره لاړ شي او ورونه مات کي
فجاسوا خلال الديار وإن عدتم عدنا. که تاسو بیا رامیتوب کوئ نه بیا کو نه دی نه واغستو هلته هغه ته په هغه باندې بل حکومت راغی څو ورځې پس تقریبا 800 کاله چې وروستو بیا دلته دی بیا رالل دی خپل ځای ته چې بیا ټیکو جو خدای ورته څه نه وي چې بیا یې د خپل دغه نه د خپل حیثیت نه یا د خپلې خټې نه مجبوره او بیا ورانې شروع کو. نو بیا عیسی علیه السلام راغلی. عیسی علیه السلام د دې چې کله هغه ته دا تاسو سودونه کوئ دا ورانی کوئ نو دی عیسی نه برداشت کاوه. حالانکه داسې پیغمبر چې بې پلاره شوی، داسې پیغمبر چې په زانګو کې خبرې کوي، داسې پیغمبر چې وړوکې مړی ژوندي کوي، دا په تاریخ کې یو پیغمبر هم داسې نه دی کړی. دی هغه هم نه مانو وی دا وابي دی موږ چې ورته وابي وایو. دا زموږ دین ټول خراب کو ځکه دی خو سود کاو. نو گورنر صاحب سره خبر وکړه د دې مخکني چیف جسټس سونو مصاحب درځي جو دې څو ناصر جو ثاقب نثار په شان څوک جج والتا جو په هغه فیصله وکړه چې عیسی له څور کوي پانسی. دا ثاقب نثار دی په زمانه کې او چې عیسی علیه السلام له 500 آرډر وکړو هغه په خپل نیس پانسی کو کنه عیسی علیه السلام. دا خو چې 600 کاله پس ګور وسه چې 2023 ته او اسلامي دغه څه دی 1445 یا 1443 ته 1444 ته نو 600 سال فرق ته د عیسی علیه السلام او د رسول الله سلام پر اتلو کې. نو 600 سال پس رسول الله سلام راغې نو هغه وتعالو وی وما قتلوه وما صلبوه ورپسې پکې شو په حاله. دا کلیریفیکیشن رسول الله وکړو چې عیسی ګوره بره تللی دا تاسو شو په حاله خو یې چې سړی عیسی غونته کې سړی پانسی کولی شي. جو خدای پاک پسې ټایسټس رومي اولو انګریزو هغه پسې راغی هغه بیا ووخل 1,33,000 ته وویلل او بیا یې د هغې نه لکه عیسایانو ته واغست. رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته کوم ځای نه تللی و بیت المقدس. چا ته په دغه ورځ کې دغه ټایټس رومي د حکومت و ځکه د عیسی علیه السلام په 70 کې د ټایټس رومي اغستی و. یعنې د عیسی علیه السلام نه 70 سال پس او 600 سال پس رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی جو 500 باغه نور سالونه شوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بره خطو او دلته امامتي کوله د هغې نه پس بیا حضرت عمر صاحب چې کله خلیفه شو او هغه بیا بیت المقدس قبضه کاو نو هغه په خپله راغی د بیت المقدس چابیانې د عیسایانو نه اغوستې وي یهودیان نو په ورځو کې. نو که دا عیسایت دا یهودي وي چې دا زموږ زوړ ځای و دا خو موږ د عیسایانو نه اغوستی و. نو عیسایي وایي چې مال یې راکړه دا خو به زه هغه ورکوم. که ته وایې که ته وایې چې زاړه به موږ داسې واپس کوو نو موږ ته د خپله دغه چې دی هسپانیا دا د مسلمانانو سره وه جو دا موږ ته واپس کا. د امریکا نه ده په دې کې پخوا ریډ انډین و 200 کاله مخکې جو امریکا غوله ورکا. نو دلته به شاید چې پخوا ګوره چې څوک به افغانیان به جو دا به بیا ابدالي دي له ورکې. دا سیسټم خو به ټول تس نس نشي. نو هغې چونکې خدای پاک په ذلت راوستو. اوس الله تعالی چې ما تا ته کومه خبره کړې لږ به هغې ته ګورو. یو دا چې لا تزالو طائفة من امتی نو هغوی وایي چې څوک ګورې که نه وایي زه مسلمان ګورم ښه سړی کو ګورې نو دغه طایفه ده. اوس یو په افغانستان کې طالب نرو او یو په دغه ځای کې بیت المقدس کې دغه نران دي. دغه نرانو چې دغه کار کړی نو هغې تا ته څه وایي ګوره ته د هغې په مقابله کې څوک د یهود نو ما ته قرآن ویلو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم من بعضهم ومن يتولهم فانهم منكم منهم. تاسو بیا هغو په شان یې و بل ستا غټ دشمن څوک دی؟ نمبر 1 اسرائیل، نمبر 2 انډیا. انډیا کې څوک دي؟ پای کې هندوان دي. نو موږ ته څه ویلو لتشهدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الذین دا څوک دي؟ کم خلق دي؟ آمنوا اليهود والذین اشرکوا. دا بوتان چې دا بوتان اوس دی وړي په دوبۍ کې دی ایماندار راخ کړی. نو الله دې د لاسه د بھارت هندوم تباه کی او الله دې یهودم تباه کی. زما ستا ذمہواری دا ده چې ما ته الله تعالی څه وایي ګوره موږ ته دا وایي مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله. دا ځان ته وګڼئ دا موږ ته وایي تاسو جنگ لولے نہ ځئ. جو لڑنے کے لیے جا سکتے ہیں وہ جائیں اگر نہیں جا سکتے
لکه اوس فرض کړه زمونږ د بنیر نه خطوري پس تاسو نه به تېرې وکړه د طالبانو دا کم دغه چې و ټي ټي پي وغیره نو هغه ټول پې ورلل نو هغه مزار ته نو هغې طالبانو هغه مجاهدین ورته د خدای بندو دا تاسو به اوس مونږ کوم ځای سنبالو د جنګ په چل پوهېږئ نه دا په لوړو خو نه کېږي که نه نو هم را سره اوس تاسو غم دی بیا هغه هغه فالو شو د افغانستان هغه نه غریبانان بیا تتر بتر شو نو کو ما ته اوس لاړ شو فلسطین ته نو فلسطینیان به نه وایي چې نیکونو تاسو راپس د کوم ځای راغلی نو ته وایې چې بعضې خلقو جنګ نه دی کړی خو جهاد یې کړی وی دا څنګه وی حسان ابن ثابت رضی الله حسان رضی الله عنه شاعر رسول الله چې هغه چېرته یو غشی نه دی ویشتی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی شعرونه وایه ستا اشعار چې دي هغه په کفارو باندې د تیر نم سخت دي نه که تاسو له تقریر درځي که نه نو تقریرونه به کوئ که چاله نظمونه ورځي نو نظمونه به وایي خو هماغې ملګري ایمن ډاکټر صاحب یې هغې بلې چې کوم میسج کړی که لوگوں کو اباریے خلقو ته به احساس ورکې دې وجې نه دا زما را خبرې this is training of the trainers تاسو به ټرینرز یې نو تاسو به کمیونټي یا خلقو ته ځان رسوئ به ټرین کوئ چې د خپل وخت په وس مناسب به هر سړی کې که څوک جهاد کولی شي د جهاد په چل پوهېږي لکه اسامه کولی شو چې راغلی خو چې څوک نه پوهېږي نو دویم شی څه دی ستا سره پیسې شته که نه ته به پیسې ورکړې موږ دا خبرې وکړې او ما ته یو ډاکټر صاحب ټلیفون وکړ زما سره لږې پیسې دي چې ته دغه ته ولېږې پرونی پرځنی خبره ده ما خو سره 100 روپۍ به نو 4.5 لکه روپۍ ما له راولېږلې دا ولېږه ته دې ته اوس ګوره که نه هغه سړی چې 4.5 دا زما په شان سړي دی یو سړی ورکوي نو ما دې خپل ملګري ته د ماته ماسخوتانه پورې به آنلاین وشي دې ته وایي چې ته پیسې کې ځکه دې ته وایي الله له قرض ورکول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نو درې کاره شو قتال لتلل شو پیسې ورکول شو خلق وبارول شو دې ته اویرنس وایي او څلورمه خبره دا ده چې ته د هغو دپاره دعا وکړې په دعا کې به نه یېرې دعا ته حدیث کې شته صلاح المؤمن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوه تورو والا چې ګټلی و نو د جنګ بدر په شپه یې څومره اوږده دعا کړې وه صادر مبارک ته چېرته ښکته رتاو شوی و که نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وې بس دی د خدای رسوله بس دی او هغه دعا هغه الفاظ که تاسو ته خو زما نه ښه یادي چې کو زما ربه لم تعبد که تا دی له سبا فتح ور نه کړه نو په دنیا کې به هېڅوک ستا عبادت وکړي نو راځئ چې د الله نه وغواړو چې الله دې 313 جوړ کړي الله دې 313 جوړ کړي او الله چې دی په دې باندې قادر دی او بیا بله خبره قنوت نازله چې تاسو له په زمانه ښه درځي اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت په هره طریقه چې علماو کړي دا د هغې وخت چې دا وکړو الله دې کړي چې زمونږ د دې نه پس په بل پروګرام چې هغه د هغې په فتحه باندې دا یقیني ده چې فتحه به مومي دا پته نه لګي چې زر بی او کو بس بی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين